الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء صلاة تكون للنجاة وسيلة ولعلو الدرجات كفيلا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخرا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. آفاق ہا گردید ہم مہر بتا ورزید ہم، آفاق ہا گردید ہم مہر بتا ورزید ہم، بے سیار خوبا دید ہم لیکن تو چیز دیگری. زما محترم و دې ننني درس کې په موضوع د ختم نبوت درته یو څو خبرې عرض کوم. امارونو ختم نبوت دا څه ته ویلی شي؟ د انبیاء علیه السلام دا سلسله د حضرت آدم علی نبینا و علیه السلام نه الله تعالی شروع کا او په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه د انبیاء سلسله الله تعالی ختمه کا. اوس د نبی علیه السلام د مبارک ذات نه بعد بل پیغمبر به دنیا ته نه راځي، دا زمونږه عقیده ده. که یو سړی قادیانې تا سره ملاو شي او سوال درنه وکړي چې یو طرف ته خو ستا دا عقیده ده چې د نبی علیه السلام مبارک ذات نه بعد به بل پیغمبر دنیا ته نه راځي، او بل طرف ته ستا دا عقیده ده چې حضرت عیسی علی نبینا و علیه السلام به قرب قیامت کې راځي، نو آیا ستا دا اوله عقیده صحیح ده او که دا دویمه؟ نو ته به ووایې چې زمونږ دا دواړه عقیدې صحیح دي، لیکن زه د خپلې عقیدې نه تعبیر په درې شکو سره کوم. یوه خبره ده چې مونږ خو دا دعوه کړې ده چې د عیسی د نبی علیه السلام مبارک ذات نه بعد به بل پیغمبر نه راځي، او هر چې عیسی علیه السلام راغلی او دا د رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم نه مخکې راغلی. دویمه خبره دا ده چې مونږ دا خبره کوو چې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم نه بعد به نوی پیغمبر نه راځي، او عیسی علیه السلام چې راځي دا خو زوړ پیغمبر دی، د انبیاو په تعداد کې په دې سره څه کمې او زیاتې نه راځي. او دریم شک دا دی چې مونږ دا دعوه کوو چې د نبی علیه السلام نه بعد به پیغمبر پیدا کیږي نه، او عیسی علیه السلام خو به راځي خو به پیدا کیږي نه. نو دا درې شک دي، په دې سره به مونږ د خپلې عقیدې تایید کوو او تعبیر به کوو. زما محترم ورونو، د دفاع ختم نبوت دپاره
د صحابه د دور نه یو څو واقعې به زه تاسو ته ووم چې د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک دورو صحابه د دې دپاره څومره قربانۍ ورکړي دي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم په هغه مبارک دور کې دوه قسمه صحابه، یو هغه صحابه دي چې هغوی د ختم نبوت دپاره جنګ لړاو کړی دی، دویم هغه صحابه د رسول الله مبارک چې هغوی د دفاع ختم نبوت دپاره جنګ لړاو کړی دی. څه هغه خلکو چې د رسول الله مبارک د نبوت نه انکار کو، نو صحابه هغوی پسې توره راوچته کړې ده او جنګ یې ورسره کړی دی، وی تاسو کافر یئ. او دویم هغه خلک ورونو چې د نبی علیه الصلاة والسلام د مبارک ذات نه بعد د نبوت دعوه کوله، نو بعضې صحابه د دفاع ختم نبوت په میدان کې د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د ناموس دپاره، تاسو د نبی علیه السلام دور رستو جنگ یمامه وګورئ، د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم د دفاع ختم نبوت دپاره 1200 صحابه دا باقاعده شهیدان شوي دي. د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم یو صحابي دی، حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه، په دغه دور کې مسیلمه کذاب د نبوت دعوه وکړه. چې کله یې د نبوت دعوه وکړه، دغه صحابي حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه یې راوغوښته، ورته وایي ته د ستا نوم څه دی؟ ورته وایي حبیب. وایي د پلار نوم دی څه دی؟ وایي زید. وایي د کومې قبیلې نه یې؟ هغه ورته وایي چې کله رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم راغلی د دنیا ته، مونږ قبیلې او قومونه پرېښدي یو، رسول الله مبارک پسې روان یو. بیا ورته وایي ما پیغمبر او منظم پیغمبر او نبی یم. هغه غږ نه کوم، بیا یې ورته وایي ما پیغمبر او نبی ومنه. هغه بیا غږ نه کوم، په درېیمه پیره یې ورته بیا ووایي، وایي هلکه ولې جواب نه راکړې؟ هغه ورته وایي زه ستا اواز نه اورم. وایي چې کله ما تپوس وکړه چې ستا نوم څه دی؟ تا وایي حبیب. ما یې د پلار نوم دی څه دی؟ تا وایي زید. او بیا مې درنه تپوس وکړه د قبیلې، نو تا خو جواب راکو اورېدل دی. ورته یې وایي د نبي علیه السلام مبارک د نبوت نه بعد په دې غوږونو د بل چا دعوه د نبوت اورېدل دا نه برداشت کوم، او دا غوږونه داسې خبره نه اوري. او دا حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه شهید که په داسې اندازې شهید کو چې د بدن 360 جوړونه د حبیب ابن زید یو جوړ کټ کئ، ورته وایي ما پیغمبر ومنه. بل جوړ کټ کئ، ورته وایي ما پیغمبر ومنه. هغه ورته وایي ته دروغجن یې، کذاب یې، ته پیغمبر نشې کېدی. زما غوږونه د نبی علیه الصلاة والسلام مبارک نه بعد د بل چا متعلق دا خبره اورېدو ته تیار نه دي چې زه تا ته نبی او پیغمبر وم. حضرت حبیب ابن زید رضی الله تعالی عنه د وجود 360 جوړونه یې کټ کړل او په داسې انداز کې شهید که، لیکن دا صحابي د ختم نبوت دفاع وکړه او په دې باندې شهید شو. رسول الله مبارک په دور کې یو لعین بل پیدا شوی دی، ابو رافع نوم دی. دی ابو رافع به خلکو ته باقاعده پیسې ورکولې او د نبی علیه السلام توهین به یې پې کو، غریبانان خلک به یې راجمع کول او د رسول الله مبارک توهین به یې کو. نبی علیه السلام صحابه ولیږل، څه صحابه ووی ورشئ دا مردار کوي دا لعین. صحابه لاړل د ده قلې خواته. یو صحابي دی عبدالله ابن عتیق رضی الله تعالی عنه، ملګرو ته یې وی کټول زو دی را باندې پوهېږي، وی تاسو یو سایډ ټکېنئ، زه به ورځم دا مردار به جهنم رسید کومه. چې کله دی د قلې نه بهر ناست دی، الله د دې مرد مجاهد د حفاظت هم کوي او د دفاع هم کوي. دی د قلې نه بهر دی ناوخته دی د هر څه چانبین کړي و کتلي و، د قلې نه بهر دا اودسماتي په بانه باندې دی ناست دی او د قلې چوکیدار راووته. وایي شابه لکه که څوکې د ده مخ نه ښکارېده تیاره وه، وایي شابه مونږ د قلې دروازه بندو دی. وایي زه په منډه باندې رالم، وردننه شومه. چې وردننه شوم ما وی الحمدلله یو کار خوش الله قلې ته رادننه کړم. ورې وایي د قلې بند کو. کله چې د قلې دروازې بندې شوې، وایي زه وختم کمره وه، هغې کې بله کمره بره سیړۍ وې، په سیړو باندې بره یو کمره وه. هغه کمرې ته چې وختمه دا خبیث انسان، دا لعین او دا مردار دی ناست دی، خپل ملګري عیاش دا ترې راتاوني او کیسه ګویي کوله. مخکې به د بادشاهانو کیسې خلکو کولې، ماسخوتن ناوخته پورې به لګیا او په دې به مشغوله و. عبدالله ابن عتیق صاحب وایي ما چې دی ولید ملګري ورسره هم ډېر زیات دی خبیث ابو رافع سره ناست و.
وای ما وی چې دا ملګري به څه وخت خورېږي وی په مزه مزه باندې هغه ملګري لګیا او خورېدل او وی ما هغه کس سره چوکیدار سره چابیانې مې صحیح کړی وی د هغې ځای مې څارلی و وی چې کله تې دا ټول خواره شول خپلو کمرو ته لړل هغه قله کې وی ما داسې کار وکړه چې دی دا دروازې مې ټولې د دې طرف نه بندې کې ما وی چې هسې نه دی رانه ونه تښتي ما پسې د بهر نه څوک رانشي خو چې دی رانه بهر ونه تښتي وی د دې ابو رافع کمرې ته لاړم هغه باتی او هغه ډیوه هغه یې بنده کړې وه ما ته پته نه لګېده ما وی هسې نه د چړې غزار وکړم چېرته په کټ یا په کمبل وغیره باندې ونه لګي ما وی چې دا خبیث پوس معلوموم څنګه یو ساعت خو غلی وم ما وی اورېږه چې دی پوره وده شي چې کله د خوب اواز او خراټې شروع شوې وی ما اواز وکړه یا ابا رافع وی آواز را تراله ما د آواز سمت په طرف باندې لاړم چې دې طرف ته پروت دی او د ستوني ستاغ پروت و په دې سینه مې یو چاړه رالاندې کومې وهه وی د چغه کړه چې میندې د بر باندې بورې شه وم وژنم وی بیا زه یو ساعت ناست وم وی بیا رالم داسې بیا مې وی چې هسې نه یاره دی مردار شوی نه وي دا لاین مقصد کې به خو کامیاب نه شم وی آواز او خپله لهجه مې بدله کړم آواز ورکړه چې یا ابا رافع او ابو رافع څه چلو شو وی د وی میندې در باندې بورې شه وی زه خو چا په چاړه باندې وولم وی وجلم وی پوه شوم چې دا خبیث خو لا ژوندی دی مردار شوی نه دی وی بیا مې په دې سینه باندې یو چاړه رالاندې کړه او بیا مې ووه جهنم رسید مې کړه وی رالم د قلې نه راکوزېږم چې راکوزېدم په پوړو باندې ما وی که پوړۍ ختمې دي او پوړۍ ختمې پوړۍ لاوې نه ختمې شوې وې پوړۍ او ما ویشتې دی جوړې پوړۍ وی زه بلکل الټه پرېوتم په پوړو باندې را روان وم ما وی لا پوړۍ د جوړې او هغه ختمې شوې دي وی را پرېوتم او د خپې دا اډوکې مې بلکل مات شو وی وی ما ملګرو ته وی چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم ته خبر وړئ چې هغه مردار لاین الله جهنم رسید که او مردار یې که وی بیا هم زه دغه ځای ناست وم زه نه راتلم ما وی چې څو پورې د دې خبیث د مرګ آواز مې اورېدلی نه وی د سهار وخت شو د قلې اوچت ځای ته یو سړی وخته او اعلان یې وکړه چې ابو رافع د شپې چا په چاړه باندې والی دی او مردار شوی دی وی ما وی ټیک ته اوس مردار دی چې تاسو ومنله چې مړ دی د هغه ځای نه را روان شخپه یې ماته وه او خپل پټکې مبارک یې دې تاو کړی دی اتفاقاً په لاره کې دغه صحابه لا نبي علیه السلام ته نور را رسېدلي دوی سره میلاو شو او نبی علیه السلام مبارک خواله رالی ورته یې زیره ورکړه چې هغه لعین الله جهنم رسید یې که او ختم یې که نبی علیه السلام ورته وی دا خپه مبارکه دی ولې او نبی علیہ السلام مبارک عبداللہ ابن عتیق ته وی دا خپلې وی د الله پیغمبره پوړۍ ختمې وې او ما وی که لاشتې را پرېوتم خپې هډوکې مې مات شو نبی علیہ السلام مبارک په هغې باندې لاس راخ کړه دی قسم خوري چې بیا زما خپې هډو درد وغیره کړی نه دی دا صحابه د دفاع ختم نبوت دپاره یې دومره قربانیانې ورکړې وي انشاءالله نور به ورته آینده درس کوم واخر دعوانا